د اسلام دریم خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی الله عنه ولو. 440 لکه مربع میل باندې اسلامی سلطنت قائم کړی وو. د په خپل دور په 12 کاله دور کې په حکومت کې د دې سنمونه پرېږدوله د عدل او د انصاف او د اخوت او د مساوات، چې 6 کاله مسلسل د فتوحات حاصلوله. پر هغه باندې اسلام پوره تاریخ باندې د همیشه فخر کوي چې دا 6 کاله مسلسل فتوحات حاصلېدله. نو آخر کلو باندې یهودیان او مجوسیان مشرکینو یو سازش تیار کی چې دی به په یو طریقه سره قتل کوو، داسې طریقه او دی په چم سره به قتل کوو چې دی پر خپلو اقرباو باندې تاوان سي. آخر دی یو سازش تیار کی. 900 باغیان د خط په بانه باندې دی مدینې ته راغلله. په هغه وخت کې د مدینې خلک حج ته تللي وو، یې څو کسانان په مدینه کې پاته سوي وو. دوی سې راغلله 15 هجري د ذیقعدې په اول عشره کې باغیانو د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کور محاصره کوي. حافظ عماد الدین رحمه الله لیکي په البدایه و نهایه کې باغیانو سرکشي وکړه. د دې سازش باوجود حضرت عثمان غنی رضی الله عنه صبر او د استقامت لمنې نه د پریښه. د محاصرې په دوران کې حضرت عثمان غنی رضی الله عنه باندې ډوډۍ او اوبه بندي کړې. تقریبا 40 ورځې پورې دی وږی او تږی پاته سو. بالاخر حضرت عثمان غنی رضی الله عنه د جمعې په ورځ 18 ذوالحجې باندې د شهادت لوړ مقام ته رسیږي. چې کله د شهادت ورځ وله په هغه ورځ باندې د 20 غلامان آزاد کړه او خپله پایجامه داسې ټیټه مضبوطه وتړله چې نه د مخکې نه په اسلام کې داسې ټیټه تړلې وله او نه د جاهلیت په دور کې داسې ټیټه تړلې وله. ځکه مخکې شپه باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ویني چې د ده سره ابوبکر عمر رضی الله عنهما دواړه ولو. هغه ورته فرمایي چې ای عثمانه ته پر خپل صبر باندې قایمه اوسه، سبا به ستا روژه مات زموږ سره وي. دی بیا قرآن مجید راوغوښتي او قرآن مجید یې مخ ته خلاص کړي، تلاوت یې شروع کړي. په داسې حالت کې دی په شهادت لوړ مقام ته رسیږي او قرآن مجید یې مخ ته خلاص پاتیږي. انا لله و انا الیه راجعون.